نن چې کوم ټاپک دی نو هغه دی فنډامنټل پارټیکلز اف اټم. فنډامنټل پارټیکل مین بیسیک پارټیکلز، یعنی د کوم پارټیکل نه چې اټم جوړیږي بیسیک پارټیکل. داسې خو د اټم کې دننه ډېر زیات پارټیکلز دي، پارټیکلز په اټم کې ډېر زیات دي، لیکن بنیادی چې کوم پارټیکلز دي هغه درې پارټیکلز دي چې هغه مونږ بالکل سټډي کوو، هم بیسیکلی هغه مونږ زیات تر سټډي کوو. هغه پارټیکل کې اولنې پارټیکل چې دی هغه الکترون دی. الکترون څه ته ویلی شي؟ اولنې پوینټ ما لیکلی چې الکترون از ا نیگیټیولی چارج پارټیکلز. هغه بیسیک پارټیکل چې په هغه باندې نیگیټیو چارج وي، نو دغه پارټیکل ته مونږ الکترون ویلی شو. نو څومره الکترون چې د اټم کې موجود دي په الکترون باندې به نیگیټیو چارج، او مونږ هغه داسې لیکلی شوې، مونږ اکثر لیکو ای ایس، داسې نیگیټیو، یو نیگیټیو ساین پې هم مونږ لیکو. نو د دې نیگیټیو ساین مطلب دا دی چې په الکترونو باندې نیگیټیو چارج دی. پوینټ نمبر سیکنډ، ماس آف الکترون is 9.1 into 10 minus 31 کیلوګرام. د یو الکترون چې کم ماس ته ماس دا برابر دی د 9.1 into 10 minus 31 کیلوګرام ماینس 31، ډېر زیات کم ماس دی، ماینس کې دی ماینس 31 کیلوګرام. دې مطلب دا دی چې دا الکترون ډېر لایټ پارټیکل دی، څنګه چې ماس ډېر زیات کم دی. بل چارج آن الکترون، چونکې په ده باندې خو چارج شته، او چارج چې دی په الکترون باندې نیگیټیو چارج دی. نو د دې چارج دا مقدار، دا اماونٹ په دې الکترون باندې څومره دی چې موږ وایو په الکترون باندې نیگیټیو چارج دی. نو په یو الکترون باندې د چارج مقدار څونه دی؟ دا کوم چې ما لیکلی ای ایس ماینس چارج آن الکترون، څومره چارج دی په الکترون باندې؟ نو موږ وایو چې په الکترونو باندې چارج دی 6.022 into 10 minus 19 کولم. دومره په الکترون، په یو الکترون باندې دومره چارج دی. بل الکترون آر لایټسٹ یا سمال پارټیکل، د سمال هم دی، د ډېر زیات لایټ پارټیکل دی. لایټ ځکه دی چې ماس یې دومره دی مونږ سره، نو ماس یې ډېر زیات کم دی ځکه دا لایټ پارټیکل دی. بل الکترون آر ریوالوینګ اراؤنډ د نیوکلیس. که مونږ وګورو دا مونږ سره نیوکلیس دی، د دې نه الکترون ریوالوینګ کوي. امونږ پرون کلاس کې ویلو اکارډینګ ټو بوهر اټامک ماډل چې الکترون ریوالوینګ کوي په سرکولر پات کې، او دغه سرکولر پات ته اربټ وای، شیل وای، یا ورته انرژي لیول ورته ویلی شي. دې مطلب دا دی چې الکترون ریوالوینګ کوي اراؤنډ د نیوکلیس ان ا سرکولر پات وچ از کالډ اربټ. نو الکترون به په اربټ کې ریوالوینګ کوي. دا د الکترون مطابق چند پوینټس. اوس راځو پروټان طرف ته. پروټانو باندې بحث کوو. پروټان څه شی دی؟ پروټان آر پوزیټیولی چارج پارټیکلز. پروټانز چې دي یا یو پروټان چې دی په ده باندې پوزیټیو چارج دی. پروټان باندې پوزیټیو چارج پلس چارج مونږ لیکو پی پلس. پروټانو باندې پوزیټیو چارج دی. نیکسٹ ماس آف پروټان. د پروټان چې کوم ماس راځي 1.67 into 10 minus 27 کیلوګرام. یو پروټان ماس چې دی هغه 10 raised to the power of minus 27 کیلوګرام راځي 1.6. کته د ماس وګورئ او کته د الکترونو ماس ته وګورئ، نو د پروټانو ماس چې دی دا د الکترونو په مقابله کې زیات دی. دې مطلب دا دی چې الکترون د پروټان نه لایټ دی، لایټ اته ډېر زیات سپک دی، لایټ پارټیکل دی الکترون. نیکسٹ چارج آن پروټان. که موږ په پروټان باندې چارج وګورو، چارج آن پروټان از 1.022 into 10 minus 19 کولم. دلته ما تاسو ته وویل چې په الکترونو باندې چارج دومره دی. که ته په یو پروټان باندې چارج وګورې نو دا چارج 1.602 into 10 minus 19 کولم. Coulomb is the unit of charge, electric charge.
نو په پروټانو باندې چارج دومره راځي. بل proton is 1837 times heavier than electron. مونږه یو پروټان والو نو دا د یو الکترون نه 1837 times چې کوم دی دا دروند دی، دروند دا heavier دی. 1837 times دومره ګونه دومره ټایم چې دی دا یو پروټان د الکترون نه heavy دی، heavy. Next one. Protons are present in nucleus. او پروټان چې دی دلته دا نیوکلیس دی، پدې کې پروټان پراته دی. نو د پروټانو ځای چې دی هغه نیوکلیس دی په اټم. دا د پروټانو مطابق چل پوینټ شو. لاست ون نیوټران. What is neutron? Neutron is a neutral particle. نیوټران باندې چارج نشته. نیوټران نیوټرل. نیوټرل مین چې چارج پې نه نه پې پوزیټیو چارج دی او نه پې نیګیټیو چارج دی. نیوټرل پارټیکلز دي. نیکسټ ون ماس آف نیوټران. د نیوټرانو ماس د پروټانو د ماس آلموسٹ برابر دی. آلموسٹ زیات برابر دی لګ. آلموسٹ نو مونږ په دې بوک کې لیکلی چې د ماس آف نیوټران is equal to mass of proton. مثلا 1.67 into 10 minus 27 kilogram. The neutron mass کته وګورئ this one. دا mass او دا mass وګورئ equal دی بالکل. نو دې وجه باندې موږ وایو چې the mass of neutron is equal to the mass of proton. almost خبره زیات تر کو. بیا موږ وایو neutron is 1842 times heavier than electron. او کومه یو نیوټران والو نو دا به د الکترون په مقابله کې 1842 times چې دا به heavy. دې مطلب څه شو؟ دې مطلب دا دی دا almost خبره چې ما وکړه نو الته کې پروټان 1837 ټایم یادای او دلته کې نیوټران 1842 ټایم یادای. لکه لږ ګیپ پکې دی دومره تی دا الکترون سره دا ته سپک دی لایټ دی او دومره تی نیوټران heavy دی. دین علاوه نیوټران چې دی دا د اټم په نیوکلیس کې پراته دی. څنګه چې پروټان په نیوکلیس کې دي همدارنګه به نیوټران په نیوکلیس کې راځي. چې دا هغه پارټیکلز دي چې دې ته بیسیک پارټیکلز ویل شي. پروټان، الکترون، نیوټران. زمونږ د دین علاوه نورم پارټیکل شته نیوټرینو، انټي نیوټرینو، پوزیټران. دا مختلف چې کوم دي پارټیکلز په اټم کې شته لیکن بنیادی یا بیسک پارټیکل چې دی هغه د درې چې هغه الکترون، پروټان اینڈ نیوټران. تاسو د لپاره په دې کې ام سی کیوز کوېسچن ډېر شارټ نوٹ په هم پیپر کې راځي لیکن دې کې ام سی کیوز کوېسچن دي چې د ماس اف الکترون هاو مچ، چارج آن الکترون هاو مچ، ماس اف پروټان چارج آن پروټان. Proton is dash time heavier than electron. Neutron is dash time heavier than electron. The mass of neutron is dash. Neutron is a dash particle. Neutral etc. نو دا زمونږ نن ټاپک چې باغې کې مونږه fundamental particle study کړه. inshallah next time we will discuss about the electronic configuration of what? Electronic configuration وکړو inshallah. بسو جزاکم الله خیر.